دا بنګړي چې کوم دي کنه دا مې د خیبر پښتونخوا چې څومره مشران دي دا مې هغوله راوړ دي. تاسو دا بنګړي واچوه، تاسو د عوام نمایندګي نشه کولی. پنجاب نه په خیبر پښتونخوا باندې وړه بند دي. یو ټرک چې خیبر پښتونخوا ته اوړي نو 3 لکه روپۍ 2.5 لکه روپۍ هغه واخلي. په خیبر پښتونخوا نه چې کوم د بجلی تللی د پنجاب ته ښه پیغام هغوی استعمالوي. نه په هغې باندې ټیکس دی، نه خیبر پښتونخوا حکومت ولو چېرته هغو باندې بجلي بند کړه. خو که بندېږي په خیبر پښتونخوا به وړه بندېږي، په خیبر پښتونخوا به ټماټر بندېږي. ټماټر چې کوم دی هغه په 500 روپۍ باندې کیلو دی. چینی بوری چې کومه ده هغه په 10,000 روپۍ باندې ده. که ته په پنجاب کې دومره مهنګۍ نشته او نه په پنجاب کې دومره چینی ګرانه ده یا وړه ګران دي. خو دا هر څه چې ګران شوي دي دا زمونږ د خیبر پښتونخوا د حکومت د نااهلۍ د وجې ګران شوي دي. زمونږ چې کوم نوی وزیر اعلی راغلی هغه ته ویمه که ته داسې بنګړي خوښوې جوسۍ ده او که بنګړي نه خوښوې د قوم نمایندګي کوي نو ته به فل فور چې کوم دی د پنجاب حکومت سره به خبره وکړي چې تا زما په خیبر پښتونخوا باندې وړو ولې بند کړي دي. اوس د وړو خبره زه بار بار ځکه کومه دا یو هفته وشو چې زه په دې باندې لګیا یم. ځکه چې غریب سړی چې کوم دی هغه من وړه نشي اخیستی. غریب سړی چې کوم دی 20 کیلو وړه نشي اخیستی. که غریب سړی اخلي 10 کیلو وړه به اخلي، 15 کیلو وړه به اخلي. دومره د هغه توفیق نه کېږي. او چې ته بیا په من 25-7 هزار روپۍ باندې خرڅوي نو غریب سړی قطعا نشي اخیستی. اوس زه وزیر اعلی صاحب ته وایم یا د بنګړي خپل کا او یا د قوم نمایندګي وکړه. پنجاب نه چې څومره شیزونه ګران راځي اټک کې چې چوکۍ لګېدلې دي هغو پې پابندي لګولې ده. دا خیبر پښتونخوا ته آزاد کا، ځکه چې دلته روزګار نشتی، دلته څه قسمه سهولت چې کوم د پښتنو ته نشتی، روډونه نشتی، سکولونه نشتی، هسپتالونه نشتی. او چې بیا بجلی ګران او چې بیا وړه ګران شي، چینی ګرانه شي، ډالډه ګرانه شي، ورسره ټماټر ګران شي، مصنوعي مهنګۍ دی ته وایي. دکاندارانو نه دي ګران کړي، دا د اټک نه چې برکوي هغو پې ځان له یو ټیکس جوړ کړی دی. نو وزیر اعلی صاحب یا خو دا بنګړي خپل کا او یا د قرآن جوړی ته وګوره او دې شیزونو باندې چې کوم دی ایکشن واخله چې دا شیزونه ارزان شي. ډېره مننه، والسلام.